अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أما بعد عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں یوسف علیہ السلام معصوم خوب ولید إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين اے پلارا بیگامی خوب لیدلے دے یول استوری او نور او سپوگمائی ماتا سجداو پلاری ورطوئی چھا یہ پلارا خوب ملی دلے چی یول استوری او نور او سپوگمائی ماتا سجدہ گئی پلاری ورطوئی لا تقصص رؤياك على اخوتك پام کوا بچیا چې دا خوب بیرونو تونوي فیکیدو لک کیدا سفریب بدر تجنی رونه واورید ها ستوري ځان ته په سجده ورځي او پلار ته ځان نږدې کې او مونږ ته لري کې راځي چې دا لري کو د مخ رونه فریب جوړ کا د بوتلو کوي کې واچي چې کوي کې واچو د په غاړه جامې کې اوښلې دی پاتې د غاړه کې یو تعویذ چې هغه کمیس پکې و چې آدم علی السلام د جنت تراوته واچو جبريل راغی کمیس پرانیستو ته ور واغستلو په کوي کې عزیزانو د یوسف علی السلام چې ګراوه چې کوي کې څو ورځې تیرې کړې قافلې والا تیرې دا او دایره وېستو مصر ته بوتلو زلیخې وړاندې د خوب کې لیدلې او هغه خرید کو کہ سڑے روک ددا پچی چرتا اتورز ډیرای مو پانګو کې نو اعلی بخلاص
زلیخا یو بل مزیدار قرآن کی دی چه نحن نقص علیک احسن القصص. احسن صیغه پیژنې چرته طالبان درکشتا څه صیغه ده اسمه کم باب نه غړې وړې بنوي واوره مختلفه وازونه یې خو وګورئ عزیزانو. دا یو بل ټکی وره شرفاو کروماو باب افعال او باب تفعیل هم نامې در یاد دي. خدا مې واوري هغه خدای باور کوي چاچا پیدا کړی چې صيغه او ترکیب او د منطق کلیات نه درته چې 15 لک کال لګي مليان باندې دې خبره پوښ چې په صيغه او په ترکیب نه پوهېږي او د منطق قضیه نشوي جوړولې چې 15 لک کال لګي مليان باندې. تاسو اړومبه کې شوق کوئ چې هدايه وایو دغه دا مشکات شریف ہے مو جلالین شریف ہے مو فلانے مو فلانے علماء لیکي چې دې قصې ته خدای ډیره خسته ولې وي وای ځکه ډیره خسته ورته وي چې د دې قصې مالک ډیر خسته نو ځکه قصې ته خدای خسته مالک څومره خسته ټولي دنیا ته 100 درجه حسن راغلي په 100 درجو کې 3.5 درجه یوازې دی دمرا حسین زلیخا دا صحابہ لیوانیش قرآن ویلی دی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. بجلی قد شغفها حب. هذه الكلمات ترياق مجرب للحب. اسمعوا يا حضرات طلباء الكرام هذه الألفاظ ترياق مجرب إن تطيق. فهمتم؟ قد شغفها حبا إلا لنراها في ضلال مبين. دارم نسائل قرآن کی راضی یوسف علیہ السلام کوٹا کی گئے ورتے سنگ چل یوسف علیہ السلام اللہ اکبر ہوئے پر دروازہ اور منڈی ارے دروازے تب بچے ورتے دروازے میں ورتے کھلا آخری دروازہ چرا ہوا تو لمن نے اونی وہ لمن پوش التعزیز مصر د زلیخی خاوند والا ویل داولی قرآن کې راځي چې زلیخی ورته وی چې سبق ادا غسړي سره چستا کور والا او د پاره سو خاين هغه ونی و جیل کې چې جیل کې واچولو دا بیمار ډاکټر راغی د وزیر اعظم خزا وسه ډاکټر تاسو خیال وکړئ زمونږ په ملک کې چې وزیر اعظم شي یا صدر شي یا دالوی لوی دغه شي دا سپیشلیستان چې دي دوی بیا په خپل سپیشل ډاکټرانو کې وایي تاسو پوه شئ نو داغي ک انګي واچي دی ورمنډي وایي کپوز راو بیګي کړ بس خو څه چي خواري ستاو زمانہ خو چې لاس راوړي 100 روپیا ورکړي اریان پدې چې دا سپیشلیستان هغه سره زوی او بچي مور پلار رور خزا لور دا ورولي چې څوک د 15 روپو ورځې مزدور وي په سرکونه حاجی ما ته ګوري ما اب 100 روپۍ د کم ځای نه ورته اب کم ځای نه ستنه او بیا د 200 ورته دارو زمون خار کې ډاکټر دی زه خو چې کله ډاکټر ته ځانو خم انا نه ور
نه ډاکټر ناصر یو ځل وکړم مال څومره فیس کیږي ویلې 50 روپے مالا نم نه در کوم چې څه دې ما کې را زیات کړی او واپس وانه ما کې دې څه شي زیات اغاړو خان دي نډر غسناک سره په دغه ورځ یو خان ما ته چې کله بیماری دي بیا راځه به داسې ده مال ګورم زما په دې ملک دا حق نشته هسپتال کې کزه کمرې کې شپې تیر کې معنا باندې در دا هسپتال ستاسو د پلان لیډرینګ څوک انګريز اوفیس په عزت تعالی ټیک په دې ډاکټرانو ځان ګوري وانه مو تاسو پوه شئ یو حال ډاکټر راغی زلیخا بیمار نبض ګوري د وزیر اعظم بیگم زلیخا ورته وی سره بالی نمل برخیز نادان طبیب اثر بالی نمل برخیز نادان طبیب درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست لرشا اغا بیماری ما ته د عشق دا ستا په دارو دا نه جوړه بیا وای کجا شد سرو من یا رب کہ در بوستان میں بینم شدم مشتاق چو بلبل گل ریحان میں بینم کجا شد سرو من یا رب کہ در بوستان میں بینم شدم مشتاق چو بلبل گل ریحان عزیزان یوسف علیہ السلام په جیل کې دی دا بار لیوانه سبم صرف ګوما یوسف علیہ السلام جیل نه راووت تقاضا دا ما ته ګوري نه فلان دی جنکای راوسته چې سیلاج راته وخای چې ما ته خالی خو ګوري د مینې تقاضا بلې تاسو مونږ په مینو څه پوهیږو د مینې تقاضا دای چې تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے تمام تن میں درنجو پسیر اڑوے خوب ماد تورستر گویو نظر وے دل سوزی بدمال اگر معلوشی کتما غند بی دل لوز دل بروے بے شک تقاضا دادا چا سدی یو زلی چرتا ما ته وکته نو بیا کده رنجو غند زوړش بیا لکه صحابه او سردار کونین ته تور جوبا او تور پټکي اورځه اغوسته په منبر ولا داسی چوکت ورته لاره جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی یکے چشمے سیاہ داری دیگر سرما درو تاسو خیال راکړئ نورز میں داو چې د عشق تقاضا داو چې نه کوي د مصر ټوله راوغخته چې څه چل راته اغیناس دی روټای خوري او د په حمام کې جوړ الله کو چراوی ایله چړې او مالټي لاس کې ور کړې وي چراوی کو تل یو کته هیڅ چې نه کو خپل ګوتې وسه وې دا غ یوسف ته چې تاسو په زبدنامه کړی چې زلیخا په خپل غلام مې مور به چې بچیاو دي شرمولم د مصر خزی تانی را کئی چلور دی پا غلام میں لدا زلیخی بورت سے زلیخی وی موری مکرمات دا خبر نوری واک زمان دے پلاس واک میں دبل دے زوی وڑے دے لما تشم گوگل دے دکا عشق وی دے مولانا روم نے چاہتا پوز کو چاہ عاشقی سے توئی اگر تل عاشقی چیز بگو بندے جانال بودل دل بدست دیگر دادن حیران بودل رب بل نور کے پخپل اب بیڑا گر دے اسلام مانام دا
اسلام وای دی چې بل ورکی او په خپل بیزړه ګورا یونیورسيټي کې مې تقریر کولی او الک را پاسې ویجی د اسلام داسې سمپل غوندې معنا او کې سمپل مال سمپل معنا او کوم ویل مال ډیره سمپل ویل ډیره سمپل مال چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه دا سمپل معنا چې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په غورز پل رضا کړه دا سمپل او چې پچا دی مینه پیدا شي خپل رضا به پرې دی یا بلاغه رضا دا مسلمان قوم نن تباہ او برباد ولې دی دعوت مینه د سردار کونین صلی الله علیه وسلم او رضا د شیطان تاسو خیال را دعوت مینه د چا او ګوري چا مولانا نهرون لیکلی چې یو جنې په لار روانو یو الک ورته شي الک ورته وی چې دی جنې ورته ولی ما په سر راځي ولته زما خو ولولي به ډیره خسته وي زه ډیره خسته ولو وي زما یو بل خور د قاضي ولي ده بالکل بلې ونه شي امانم ډیره خسته دی ورته چا تاسو دا جنې ورته چې نه ارسته چې را روانه او چې دور په سداسي کتري دي جنې سره یو کوټه کو چې په دغه ځای والي نو بیا نور ځان ته وګورئ خپنه شي نو اسی پلاره په ډیر کاګه کړي دی چې په دغه ځای گزارو کوي بیا په اسمان ته نیولې لکه دې چې والي دې نو دا جنې ورته داسې ودرې دا ورته وي گفت اے ابله اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی ما تو گوری گفت اے ابله اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی پس چرا برگر افغندی نظر ای بود دعوی عشق بے هنر ته چې په ما دین نو ما ته بدی کړی دا د بے وقوفه شکار ده چې مېل په یو ګوري بلتا دا وخت دا وګړه چې پتا مې او چې زمانه د زیات حسن دی ور دي زما خور ته کته ما خبره پويږي نو عزیزانو مونږ ځان ته وګورو چې مېل پچایو ګورو چا داوا د مینې چا سره دا د مینې چا سره مولانا روم وای بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانہ تو دیگر چکار دارد بخدا کسی نہ امرا بشگاف جان بیرون بخدا قسم سینہ میں وشلاوا زړه میں بار رو باسا بیا میں زړه سیره کا دننا پا نقطه کې وګورا کې درون خانه تو دیګره چیکار دارت اے الله زماز خستا کور دے نستا پکور کې د بلچا سکار دے چې دن نراش تاسو خیال نو زما ديزان عرض داو کامیاب هغه قوم او هغه خلقی چې د چا زړه د خدای او د محمد رسول الله د مینې کوي د چا زړه د قران او د حدیث کوي د چا ایمان قران او حدیث دی د چا معمول قران او حدیث عزیزان یوسف علیہ السلام د زمانه انقلابات او اعلان دی باندې ها د مصر وزیر اعظم رونو باندې خاط راغې رونه غلې په سیوره مصر غلی ولا یوسف علی السلام ورکړي پتا یی کدا نو چې دا زموږ ورور یوسف نه ځکه د په مخ باندې نقاب پروتو پیجندوی نه ولکه تاسو فلار وې زموږ فلار یو ورور زمونږه شرمخانو خړلې نو فلار ماغه پسې په غم جړه جړه سترګي ختم شي وې خدا تاسو چې دوباره راځي فلار امور رمضان سره راوړي وی جی هغه نه روم دې نشی راتله یوسف علی السلام هغه کمیس ولا ورکو
چې کوم پلار ورته تعویز کړو دا کمیس والی چې ورشي او د پلار په سترګو ورواچو نه به بیناش نو بیا ځان سره رونه د مصر نه کنعان تر روان دي 3 ورځې مزل پاتې دي یعقوب علیہ السلام وایي چې اجد ریح یوسف د یوسف بوی راځي ما خلق ورته دا سوي لګیا یوسف بچر په شرمخانو خېټه کې پروت دي ته و خار چې دیم ورځ زمونه را رسیدو کمیس په سترګو ورواچلو فرتد بصیرا سترګې دواړه بنا چې بنا شوي زامنو ته وي ورته وي چې پلارا یوسف پلار مور یو لسونه دا ټول روان شو مصر ته یوسف ولا لارې تراوتو چې لارې تراوتو جبريل راغی ورته چې الله وي چې په تخت کې نه چې استا خوب رښتیا شي چې دا یو لسونه پلار او مور درته سجده وکي او استا خوب رښتیا شي د په تخت کې نو یو لسونه پلار او مور ورته تاسو خیال راغی عرض مې داو چې خوب د پیغمبر چې ده او وحی وی د الله د طرف